نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم صدق الله العظيم. دا سوره هجر سوارلسمه سپاره ده او سلورم رکوع شروع کیږي. په درېیم رکوع کې الله سبحانه وتعالى د شیطان د سجدې نه کولو ذکر فرمایلو او بیا هغه مهلت غوښتو، هغه مهلت تر قیامت پورې ورکړی شو. بیا هغه داوی چې زب یا الله دې او د اولاد چې کوم دې نو گمراه کومه ستا عبادت ته نه پرېږدم مگر هغه خلق به زمانه بچ کېږي چې کوم ستانه یریږي. الله پاک ورته خپله فیصله واوروله چې کوم زما عبادت کوونکي او زمانه یریدونکي خلق دي هغوی خو به ته نشي گمراه کولی. البته کوم خلق چې ته گمراه کړي نو سره ستا دی په جهنم کې ور واچو. بس الله سبحانه وتعالی فیصله وکړه او بیا د دوزخ ذکر الله پاک وکړو چې په دغه داسې جهنم کې به واچو چې د هغې اووه دروازې دي، اووه طبقې دي او هغه طبقه په طبقه لاندې دي او د ټولو نه په لاندې کې به منافقین وي. منافقین چونکې د اسلام جامه اچولې وي او مسلمانانو له دوکه ورکوي، په زړه کې د ایمان نه وي او په ظاهر کې ځان مسلمان ښکاره کوي، نو دغه ته منافق ویل شي. او د ټولو نه په لاندې طبقه کې الله پاک فرمایي چې هغوی وي. اوس الله سبحانه وتعالی د جنت ذکر کوي چې یعنی کوم خلق چې د الله نه یریدونکي خلق وي ای ته به څه ملاویږي. او د شیطان د نرغې نه بچ شو. په دنیا کې شیطان ورته ډېر جالونه واچول، هغه ورته ډېر زیات یعنی دغه وکړو، د هر طرف نه پرې راغو، لیکن هغه د الله نه یریدونکي وي او د الله نه مدد غوښتونکي وي. او که چېرې داسې لغزش ګناه ترې وشي نو بیا الله ته توبه او استغفار کوونکي وي، یعنی د الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي زر. د دې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي، مفهوم داسې دی چې تاسو نه کله څه داسې قسم ګناه وشي نو एकदम ورپسې نیک کار وکړئ او بیا توبه وباسئ. چېرته په داسې حالت کې تاسو ته مرګ رانشي او که په داسې حالت کې د مرګ راغو نو بیا ډېره د نقصان خبره ده. لہذا الله سبحانه وتعالی اوس په دې آیاتونو کې فرمایي په دې څلورمه رکوع کې ان المتقین بېشکه پرهیزګاران او د الله نه یریدونکي خلق هغه دي فی جنات النعیم، فی جنات چې هغوی به په جنتونو یعنی باغونو کې به وي، و عیون او په چینو کې چې په هغې جنتونو کې به بیا چینی به وي. د څلورو چینو ذکر په قرآن پاک کې په سوره محمد صلی الله علیه وسلم کې الله پاک ذکر فرمایلی په تفصیل سره چې په هغې کې به د اوبو چینه وي، خو هغه به داسې اوبه نه وي د دنیا د اوبو غوندې چې هغه به څښا کېږي، د هغې به رنګ بدلېږي، بدبویي به پکې راځي. هغه به ډېرې شفاف او ډېرې خوږې به وي او بس سړی چې څومره سکي نو دومره به بس مزه ورکوي. دویمه چینه چې کومه وي هغه به د پی وي او هغه به داسې ښکلي پی وي چې هغه به سکونکو خلکو ته به مزه ورکوي. او بل به بیا د شاتو نهر به وي او هغه به خالص شات به وي ماشاءالله. او بیا به شراب به وي، خو شراب د دنیا د شرابو غوندې څښا بني چې د خولې نه به بدبویي ځي یا سړي باندې به نشه راولي یا دغه، بلکې د هغې به خپل یو سرور او مذهب وي او جنتیان به هغه سکي او هغه به الله
دار چې د الله تر طرف نه حلال وي. دا غي ذکر الله په خصوصیت سره داسې کړی دی چې فرمایلی دي چې یعنی هغه د دنیا شراب خو چې خلک اوس کی کنه نو په هغه باندې نشه تاری شي او بیا د خلینه بکواس او باسي د خلینه اصحاب وینځي د ډوزي تیزي او مور خور بیا نه پیژني او مطلب دا دی چې هر یو سیست خطا وتا شي یعنی عقل زائل شي نو یی کې بدا دغه نیوي نقصانات به د انسان په ذهن کې بن راوړي هغه ډیر کولی وي او د هغه بخپل یو مزوي الله سبحانه وتعالى باغی کې چولی وي. بیا الله پاک فرمایي ادخلوها تاسو داخل شي پدې کې مسلمانانو ته متقیانو ته الله پاک ذکر فرمایي بسلام په سلامته سره امنین په او په امن سره دو ذکر سيزونو ذکر الله سبحانه وتعالى دلته کړی دی یو د سلامته یو د امن. په دنیا کې امن یو ډیر لوی شی دی که یو سړي سره ډیر زیات مال او دولت وي کنه او امن نه وي نو دې په شپه په قلار نشي تېرولی دی په خپل کور کې په خپله کمره کې به هم دی بس بوګنیږي هر وخت که معمولي غوتې او داسې ډز غوتې وشي نو دی به एकदम راپاسي ارام به دله نه ورځي. نو دا امن چې کوم دی دا د الله د طرف نه یو ډیر لوی نعمت دی چې کوم ځای کې امن وي او سلامتیا سره دا مطلب دی چې هیڅ قسم غم او حزن م په دې خلکو باندې نه وي او ډېر په سلامتیا سره به دوی په هغې کې داخل شي. او بیا به الله پاک یو بل صفت فرمایي ونازعنا او مونږ به وباسو ما فی صدورهم هغه څه چې د دوی په سینو کې به وي یا دي هغه فرمایي چې من غل لکینینا اخوانا یعنی روړه بشي دی على سرور او په تختونو مناسی متقابلین یو بل ته مخامخ. دا یو بل صفت الله پاک دا جنت ذکر فرمایي په دنیا کې یو انسانان یا مرګري وي یا خپل رونه وي خدا شیطان په خداسي یو معمولی غونته لغزش واچي د دولت د وجنا د وجاهت د وجنا د عهدې د وجنا او د هغې د وجنا دوی په زړونو کې څه واچي هغه کینه غونتې واچي حسد بغض واچي. نو مسلمان خو په هغې باندې عمل نه کوي یعنی د مسلمان شان دا نه دی چې یعنی دی په زړه کې کینه چاته وساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو به کینه په یو بل ته نه ساتئ حسد به یو بل سره نه کوئ. د دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که چېرې فرض که شیطان ستاسو په زړه کې به وسوسې اچوي خو تاسو به هغه لرې کوئ او وایه به یاره بس دا زما ورور دی ما د تا هر څه معاف کړي دي بس د کار څه کړي د الله د رضا لپاره ما معاف کړی دی او داسې سړی به الله سبحانه وتعالی بې حسابه بې کتابه جنت کې داخلوي چې څوک ورسره زیاتې ممکن دی وایي ما د الله دپاره معاف کړی ته. نو دا آیات متعلق په حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې مونږ به انشاءالله الله پاک په دې کې چې ځکه چې د حضرت علی کرم الله وجهه او یا امیر معاویه صاحب او یا ابن زبیر یا د زبیر رضی الله تعالی عنہ په منځ کې د دې تلخواله راغله په ژوندۍ کې او د هغې په منځ کې جنګونه شوي وو صدقه شوي وو نو د هغه دنیاوي دغه د وجې نه چې کوم دی نو د هغې په زړونو کې هغه دغه راغلی وو هغې یو بل د زړه بیا معاف کړي. زمونږ استاسو غوندې نو چې قبرونو ته ځان سره حسد او بغض کینولې وه نه یې وایي چې دا وایي دا به زمونږ د زړونو وایي الله پاک وایي دا به زمونږ د زړونو کې چې دا معمولي کم اسې یو بل سړی د مخې له ورشي مړه دی داسې دی او پلان کې شیطان ونه एकदम شروع وایي که نه او په هغه سترګو باندې بد لګي نو هغه کراهت به الله پاک په جنت کې بالکل هر یو سړی به بل سړي ته ډېر زیات صفا سره به یو بل ته به بنیته کېږي نه یو بل ته به حسد بغض به د سړي په زړه کې نه راځي چېرې دته خو لوی جنت میلاو شي دته غټ تخت میلاو شي ما ته وړوکې ولې میلاو شي داسې بس د خپلو اعمالو مطابق تا هر یو شی میلاو شي په هغې باندې به د هر سړي قناعت وي په جنت کې دا شی نشته. الله پاک ذکر فرمایي چې په تختونو به یو بل ته مخامخ ناست دي او په حسد بغض کینه به یې په زړونو کې نه. بیا الله پاک فرمایي لا یمسهم فیها نه به رسېدي ته په دې کې نصب څه تکلیف وما هم منها او نه به دوی
د دینا بمخرجین وستل شي. دنیا کې یو نعمت انسان ته ملاو شي نو که په دنیا کې بعضې وخت کې داسې کارو شي چې یو بادشاه بدل شي نو هغه نعمت د هغې نه واخلي. لکه یو کور چاته اعلان شوی دی یو ملازم ته، بل بادشاه راشي هغه حکم وکړي چې یار دا زاړه کسان ته ټول وباسئ نو بس هغه نعمت ته لاړ شي. یا لکه دا کوم زاړه نوکران هغه بل بادشاه چې نوکران کړي دی د نوکرونه لرې کوي نور پکې نه وي خپل ملګري راولئ نو د هغه په زړه کې څه چلي، د هغه په زړه کې څه خطره څه خطره دا خطره وي چې دا اینی ټایم زمانه دا دولت پلی شي، دا وجاهت پلی شي، دا عهدت پلی شي، ایم این ایم پی جوړ شي وي چې بل الیکشن راشي پای کې مطلب دا دی چې هغه ته دا خطرې چې اسنه فیل شم. نو دلته کې بدانی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې یعنی یو پیر جنت ته یو انسان داخل شو بیا به وته والا نه وي، بیا به زینا تا حیات ابد الاباد زندگی بس بسلته کې ابدا ابدا ټکی راغلی همیشه 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 بس بیا به دې همیشه لپاره. اوس الله پاک فرمایي چې نبئ خبر ورکړه عبادی زما بندگانو ته انی زچیم انا الغفور الرحیم بشکا بخون کې او مهربان یم. ځکه دا زما په مهربانۍ تاسو راغلي په خپل عمل څوک هم جنت ته نشي نو الله پاک بخون کې او مهربان ځکه چې هر انسان په دنیا کې غلطیاں کیږي هغه ټول غلطیاں الله سبحانه وتعالى بدای تماف کی او بیا په آخرت کې چې کوم دینو دا ټول بخشش دیته شي او جنتونو ته به داخل شي. نو دا به الله دا مغفرت د وجه نه به دی په جنتونو کې داخليږي. بیا الله پاک فرمایي چې وان عذابي او بشک زما عذاب چې دی هو العذاب اغا عذاب دی علیم در ورکون کې دی یعنی ډیر سخت عذاب چې څه ته وایي دردناک عذاب چې ورته وایي یعنی قسمه قسم عذابونه بیا په احادیث مبارک کې راغلي دي او په قران پاک کې راغلي دي چې دی له یو شیدل او بو ور کوي دی له زوقم ور کوي چې د مرینه منخته کیږي ازغو والا پیپ ویني دا بر دوزخیانو خوراکي نو وای دا عذاب هم ګور زما ډیر سخت دی که په دنیا کې مې سوکرونی او که په آخرت کې مې ورونی. په آخرت کې خو کافران لازمي رانیسي او مسلمان بعض وخت کې الله پاک په دنیا کې رونی شي او ګناهونه تی ورځي او بیا آخر کې بخشش وشي. الله پاک فرمایي چې ونبئهم او خبر ورکړ دوی ته عن ضيف ابراهيم د ملمنو د ابراهيم عليه السلام. اوس الله سبحانه وتعالى دغه ذکر د جنت او د دوزخ وکړو د ابراهيم عليه السلام واقعي طرف ته الله سبحانه وتعالى خبر راته وکړه. اوس الله پاک فرمایي چې یعنی ته خبر ورکړه دیتا دغه ملمنو د ابراهيم عليه السلام اذ دخلوا هر کله چې داخل شو هغه علیه د طرف ته فقالوا سلاما نو دوی ویل چې سلام دی وی تا باندې یعنی السلام علیکم ورته وی قال نو هغه ورته وی انا ان منکم بشک مونږ تاسو نه وجلون یریګو ما ته خو یره غونتی کیږي تاسو نه. بل ځکه ګوره په سوره ابراهیم کې راغلی او داغه نه مخکې سو ځای راغلی چې کله دی راغ نو ابراهیم علیه السلام دی له خیر ویت کو هغه ډیر بل مدوستو او ځان له اکثر سره کتو ځان سره به روټه تکینولو نو دا خو بیا خدای پاک ملمانو یعنی انسانانو شکر کې راغلی وو. نو کله چې دی راغ او بس زر کور سوال جواب کو چې الکه دی له چې قبله دو ماشاءالله ساروی بارو ور سره خیر او غوت کو او روي وړاغې ته کې خو چې کې خو هغه خړونه چې خړونه هغه داسې یره محسوس کا الته هغه د یره سبب خوره دی چې غیر دې د وجه نه محسوس کا چې کله به یو دشمن چا کړه لاړو هغه به هغه خوراک نه کولو په خوا دا یو ترتیبو داغه خوراک به نه کولو داغه په به نس کړي چې به نس کلا داغه خوراک به نه کولو روټه وغیرہ به نه خوړا اوسنی خلکو ګور دشمنان خو خوراک بم نه کی بیا بری مړم هغه منافقت پاغه خلکو کینو نو د چې کله داو کته پاغه زمانہ کې دا دستورو
نو هغه سخیره ګوتې نه ورولې نو هغه داسې دغه ونته شو چې دا خو چېرته مال نقصان رسول الله راغلي دي که څه لپاره راغلي دي. نو دلته کې دا خبره الله پاک یعنی مختصرا کړې ده چې ده ورته ووایي انا منکم وجلون، زه ستاسو نه یریږم غوندې، یعنی دی هغې له ګوتې نه ورولې هغه خوراک له. قالو نو دې فرښتو ورته ووایي لا توجل، مه یریږه، انا نبشرک، بېشکه مونږه زیرې درکوونکي وو تا ته بغلام د هلک علیم چې هغه به عالم وي، هوښیار به وي، الله پاک به له ډېر علم ورکړی وي. او بل ځای کې الله پاک فرمایلی دي چې پیغمبر به هم وي، یعنی اسحاق علیه السلام زیری وله ورکو. او دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر ډېر زیات په ښکته تللی و، کم 100 کالو ته رسېدلی و. اوس مونږ او تاسو سوچ وکړو چې یعنې مطلب دا 15 کالو نه پس زمونږ څه حال دی. نو هغوی خو بیا ماشاءالله تقریبا 100 کالو پورې رسېدلي، 100 کالو نه لږ کم که نه. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي قاله هغه دی ورته وویل د ابراهیم علیه السلام ابشرتموني، آیا تاسو ما ته زیری راکوئ علی ان مسنی الکبر، سره د دې چې رسېدلي ده ما ته هغه بوډاوالی، فبم تبشرون، نو د څه څیز زیری راکوئ تاسو ما ته د هلک، یعنی د هغه هلک طرف ته اشاره وکړه. زه خو اوس بوډا شوی یم، ښه زما په ځوانۍ کې د ښځې څه ونه شوه، یعنې هم غریبه شنډه ده، بوډۍ ده. قالو بشرناکه، نو دوی ورته وویل چې زیری درکوو مونږ تا ته بالحق، په رښتیا سره. داسې هسې خبره مونږ تا سره ګپ نه لګوو چې ګینې یاره ګپ د سره لګوو، دا د الله یو حکم دی چې تا ته یې رالېږلی دی، تا له به الله پاک درکوي، دا حق خبره مونږ تعالی راوړې ده. فلا تکم من القانتین، پس مه کېږه ته نه ناامیده خلکو نه. ګوره سړي کې یو ناامیدي غوندې راشي چې کله بوډاوالی راشي به د ده زړه صبر شي، کومې پورې چې د ده ځواني وي نو دی وایي چې زه اوس به خدای پاک زوی راکړي، اوس به خدای پاک لور راکړي، اوس به خدای اولاد راکړي، لکه چې د دې سم ني که نه، یې لوڼی ډېرې نو د زوی په اسره باندې لګیا وي که نه، او خپله زندګي هم تېروي او خپل مطلب دا چې وس او کوشش هم کوي. نو هغوی ورته دا ووایي چې ته مه کېږه د الله پاک نه ناامیده. نو دا خو هم د خدای پاک پیغمبر و که نه، نو هغه ورته څه په جواب کې فرمایي؟ قاله، نو ابراهیم علیه السلام ورته ووایي ومن یقنطو، او څوک چې ناامیده کېږي من رحمت ربه، د خپل رب د رحمت نه، الا الضالون، سوای د ګمراهانو نه. ګمراه خلک چې کوم دي، یعنی کوم چې کافران دي خاص طور، هغوی د الله د رحمت نه ناامیده دي. ای خو دا تصور کې هم نه راځي چې یاره په آخرت کې څه شته، بیا را پاڅېدل هم شته او که جنت هم شته، دوزخ هم شته. هغه هندوانو ته چې به زمونږ هغه مشرانو خبره وکړه، مونږ ته خو یاد نه دي، خو لکه زمونږ مشرانو به خبره کوله، وایي دا جنت دوزخ وایي داسې وایي یو خبره ده چې وایي تاسو ته وایي په دې ماسې غلی چې هغې کې جنتونه دي او په هغې کې حورې دي او دغه ای اوسه پورې دا نه مني. ای وایي بس انسان مړ شو، وایي بس دا بیا لاړو بل ځای ته او د هغه هغه روح بیا ګرځي را ګرځي. نو چې نیک سړی وي نو په نیک سړي کې راشي، او چې بد سړی وي نو په بد یا په ځناورو کې، په سپي وغیره کې، خنزیر وغیره کې راشي. بس دا یو خپلې د هغې ته شیطان یو لار خشته کړې، خو ګمراه کړي دي. نو ګمراهونه مطلب هغه خلک دي چې کافران دي، یا هغه مسلمانان چې هغوی ظلم، بربریت او دا څیزونه نه پرېږدي، او مطلب دا د آخرت عقیده کمزورې وي. نو دا هم یو ګمراه دی چې ځکه لارې پرېښي د اسلام او مستقل نه چلېږي، او بس وروڼه په ګمراهۍ سر وي، او بس مال او دولت او دنیا پسې لګېدلي وي. نو هغه هم ناامیده وي د دې نه، امید خو ساتي چې الله به بخي، خو ولې د عمل کوشش نه کوي. نو دې چې د عمل کوشش نه کوي نو دا د ګمراهي ده. د دې لپاره اول په نمبر باندې خو کافران پکې راځي، او هغه مسلمانان چې هغوی بلکل اړو ګناهونه پرېږدي نه، توبه استغفار نه وباسي الله پاک ته، نو یو قسم ځان نه امیده کړي وي. قاله، الله دو وویل فما خطبکم، پس مدعا ده ستاسو، اوس مو
ایها المرسلون اے رالی گری شوی فرښتو یعنی د الله فرښتو تاسو راغلی ای خزمانه پس یو زینو کوم خبر زی کله بس واپس زی ناغي وتسوي قالو دی وتوي ان ارسلنا مونږ رالی گری شوی الى قوم مجرمین اغه قوم د مجرمانو تا او اغه ابراهيم عليه السلام ته پتا و چې دوی څه جرم کوي دای جرم خو یو دا پړمبي دغه باندې خو کافرانو وغي په دویم دغه باندې هغه لواتت اختیار کړو الوکان سره به بدفعلی کولا د دې د وجنه الله سبحانه وتعالى دا ډېر سخت مجرمانو ګرځول الا آل لوط او بیا دویته دا ویل چې یعنی مطلب د ابراهيم عليه السلام خو لوط عليه السلام چې کوم دې دا خړې کېدو کنه نو دې دغه کلو ترېګلو چې ته دغه وعظ او تبلیغ دی ته کوا چې دی په سملار باندې راشي نو هغه په ډیره موده تیر کا ډیره مودي پوری یعنی مطلب دا چې هغه وعظ نصیحت هغه ته کولو او اخر کې هغه وته یعنی دا دغه ورکو چې ګوره کتوس باندې نشوي کنه د خپل خبرونه او د وعظ نصیحت نو موږ متا د کړی نو باسو ਸੰسار بدی تا به بوت شو د کړی نو باسو او استاد اهل عیال هم دا کوم مسلمانان چې دا ټول بو باسو بس تنور وعظ نصیحت مون تبکو نو بیا د هغه نه پس د الله پاک حکم راغو د سزا چې دای له بس سزا ورکول پکار دي نو بیا ور سره هغه فرښتو د الله دا حکم سناو کو چې الا آل لوط مگر دا لوط علیہ السلام اهل عیال چې کوم مسلمانان دي یا هغه سره کوم مسلمانان دي دا په آل د پیغمبر کې راځي امت دا پیغمبر چې هغه دا یو قسم آل ویال څنګه ګوره زمونږه پیغمبر علیه السلام زمونږ د پلار په درجه کې دی او دا هغه بیبیانې زمونږ د مور په درجه کې دي د پیغمبر علیه السلام نه پس د هغه بیبیانو سره څوک نکاح نشي کولی په امتیانو کې نو دغه شانتي کم مسلمانان یا د هغه اهل عیال چې ایماندار دي نو هغه به بچکو هغه ته مهلت ورکو انا لمنجوهم اجمعين او بشک من بخامخا نجات ورکړو دوی ته ټول ته چې کوم مسلمانان دي یو مسلمان به یعنی هغه خبرې د دې خبرې نه چې به د الله عذاب راتلونکي او تاسو راوځي ما سره او چې بس زو د دې کلی نه بس په خیر او عافیت د دې جنوزو خو الله پاک یو بل فیصله وکړه چې دا د لوط علیه السلام بیبي وا خو لیکن دی به څه چل کولو کافرانو کې رشتہ داري ونه ای سره راز بازو او دلته چې خبر او شو د پکور کې نو ای ته مطلب خبر ورکو نو د دې ملمنو خبره ما هغه ته ورکو چې دلته مونږ کړه ډېر خوري الکان راغلي دي او بیا هغه په دونو راغ او بیا داغه په کور باندې را چړاو شو ډېر دغه شو داغه د الله سبحانه لوط علیه السلام ته ډېر تکلیف رسیدو په دې وجه باندې چې هغه به مخبری کولا نو د دې د وجه نه الله پاک فرمایل چې یعنی دغه فرښتو په ذریعہ سره الا امراته مگر دغه د خزینه علاوه یعنی هغه په دې کې هلاکیږي د کافرانو سره قدرنا مقرر کړی دا انها لمن الغابرین بشک هغه به لپات کېدون خلق نبی فلما جاء آل لوط المرسلون پس هر کله چې راغلی خاندان د لوط ته را لېږل شوي فرښتې کله چې هغه فرښتې بیا د هغه ځای نه ابراهیم علیه السلام نه دغه واخیستو اجازه او بیا دلته راغی نو قاله نو دو وویل انکم قوم منکرون بشک تاسو خلق ناشنا تاسو خو یاره دلته سنوي غونته خلق راغلي هغه خو الکانو په شکل کې راغلي وو او ناشنا خلق لکه دغه کلی اوسیدونکي منو او د خوښه د کلی اوسیدونکي منو چې تعامد رفت نو شي نو لوط علیه السلام نو لیدلی نو ورته چې کوم ځای راغلي تاسو خو ناشنا غونته خلق نو قالو دوی وتوي
بل جئناکا بلکې مونږ خوروړې دې مونږ تا بما كانوا فيه يمترون هغه عذاب چې په هغې کې به دوی شک کولو یعنې ستا دې قوم به په هغې کې شک کولو تا ته به یې چې راول هغه عذاب کوم دی هغه عذاب چې تا هر وخت وګورې د الله عذاب به در باندې را شي او د الله عذاب به در باندې را شي کوم دی مړه سم د مر څه چلېږي دا سیلې طوفانونه او دا زلزلې دا خو عام طور ځي راځي نو دې کې څه داسې خبره ده نو دلته کې الله پاک دا فرمایل چې دوی یعنی په هغې کې شک کولو دا یې منل نه چې عذاب به راځي وآتیناک بالحق وإنا لصادقون او روړې دې مونږ تا ته هغه رښتینی حکم او بېشکه مونږه رښتینی یو یعنی د الله پیغام رسانې فرښتې یو او هغه عذاب روړې دی کوم چې هغه عذاب نازلېدونکي د ستا په قوم باندې او هغوی به دا نه منلو چې عذاب به راځي نو ته داسې کار وکړو هغه ته طریقه ښایي فاسر باهلک نو وباسه خپل کور والا بقطع په یوه برخه کې من اللیل د شپې نه واتبع او ته ځه ادبارهم د دوی نه رستو ولا یلتفت منکم احد او شاته دې نه ګوري له تاسو نه هېڅ څوک ومدو او لاړ شئ حیث تؤمرون د کوم ځای چې تاسو ته حکم کولی شي هغه ته دا ووایي چې بی اوس شپه په شپه باندې ته داسې کار وکړه هغه بله واقعه د ده تفصیلي واقعه مخکې تېره شوې ده بیا به مخکې راځي انشاءالله او هغې سره سره به بیا تفصیل بیانېږي خو دلته چې الله څومره بیان کړی دی مونږ هغه به بیان وایو نو الله پاک وفرمایل چې بس دته خو بس مخې سره یې ووایي چې ته خپل اهل و عیال چې کوم مسلمانان دي او خواوشا کې تا سره کوم په دې کلي کې څومره مسلمانان کلیبه ګو دي او په تا باندې ایمان راوړی دی او په الله باندې هغه یې راغونډ کا او د شپې په دې اخري حصه کې تاسو دې کلي ته وځئ چې دې د کنارو نه وځئ او په شا مه ګورئ او ته دی پسې ځئ چې دی په شا ونه ګوري په شا به ګورئ نه دی په یو قدعن کې خو او بل دا چې تاسو بس زر زر د دې ځای نه خپل کډې مډې ضروري سامان مو راوالی او بس وځئ د لاس سامان راواخلئ نو بس دی ته چې کله دا حکم وشو نو بس دی په ټولو باندې زر زر وګرځېدو هغه بچي چې کوم مسلمانان وو هغه هم پرې وګرځول او ټول یې راغونډ کړ خپل کور ته او ورته یې چې هلکه بس شابئ راځئ چې ځو نو دی د شپې په اخري حصه کې د پېشمني ټایم کې داسې راووته او چې کله نور راختو پورې ټایم پورې دی د کلي د کنارو نه وتي مثال د دې کالونۍ نه سړی وځي او د کینټ نه موځي بس داسې نیمه ګنټه درې پاوه کې ګنټه کې سړی بس ښه کافي بار لاړ شي که نه نو دلته کې الله پاک ورته چونکې حکم کړی د کوم ځای چې ورته حکم کړی د ملک شام وغیره هغه طرف ته د وتو نو بس هغه طرف ته هغوی لاړ وقضینا الیه او مونږ فیصله ولېږله طرف د هغوی ته ذلک الامر د دې خبرې ان دابر هؤلاء مقطوع چې جرړه د دې خلکو به پرې کړی شي مصبحین د سبا کېدو سره تاسو زر زر وځئ او چې څنګه سهار شي نو بس دی باندې به د الله عذاب راځي او د دې جرړې به مونږ کټ کوو دی کې به یو هغه ماشومان به هم نه پاتې کېږي یعنی سره د بزغري به ختمېږي دا نه چې دا واړې پاتې شي او به دا وجاء اهل المدینة او راغلل ښار والا یستبشرون چې خوشحالي یې کوله ما تاسو وی چې مقبري ورته وشو که نه د کور نه ورته خبر ورسېدو چې دلته ښکلي ښکلي هلکان راغلي دي او ډېر پېمخې او د بار نه خلک راغلي دي او لوط علیه السلام هغه کور کې مېلمانه کړي دي نو هغوی ډېر په دونو سره هغه سرداران یا هغه مشران هغوی راغو قال وی ویل ان هؤلاء ضیفي فلا تفضحون نو وویل ورته لوط علیه السلام چې بېشکه دا خلق زما مېلمانه دي پس تاسو ما مه رسوا کوئ د دوی په مخ کې داسې خبرې مه کوئ د ظالم بچو چې دا داسې قوم دی او تاسو اوس راغئ خامخا اوس مېلمانه دي ما رسوا کوئ دا زما مېلمانه دي
دوی به بار چې بیا لاړ چې خپل کلي کې به څه خبره کوي چې د لوط علیه السلام هغه قوم کې خو ډېر بدکاره خلک دي نو چپ شئ بس ځئ وکشئ خدای مو بې خو باسه هغه ورته دغه مغه وکړو که نه خو هغه یې چېرته منې کړي واتقوا الله او بیا الله پاک ورمخکې چې ویرېږئ د الله نه ولا تخزون او ما مه بې عزته کوئ د دوی په مخ کې داسې خبرې مه کوئ قالو د دوی ورته ووایي اولم ننهک عن العالمین آیا مونږ ته نه منې کړې د ټولو خلکو د ذمهوارۍ نه تا بس د ټولو خلکو چې کوم دی نو ذمهواري اخیستې ده او چې څوک راشي بس مېلمانه کوي ځان سره راپرېږده دوی ما ته کافرانو ورته وي وایي ته خو مونږ نه منې کړې چې دا مېلمانه ته ځان سره مه پرېږده بار خلک چې راشي مونږ له رالېږه مونږ به د هغوی ښه مېلمستیا کوو خوراک براک به هم پرې خورو او په منځ کې خو هغه ډېر دغه و او په زړه کې ورته نور خیالات وو د هغوی نو وایي مونږ ته نه یې منې کړې د دې نه چې ته د ټولو خلکو ذمهواري مه اخله بس د خپل کور والا خپل ځان غم کوه قاله نو ده ورته وویل هؤلاء بناتي د خدای ظالمانو دا زما لوڼه دا په نکاح باندې واخلئ ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو ضرور یعنی خپل خواهشات پوره کوئ د نکاح شرعي په طریقې سره یعنی په نکاح باندې زما لوڼه دي او د دې قوم لوڼه دي یعنی هغه تاسو دا کوي او خپل خواهشات د هغوی نه پوره کوي خو دا کار پرېږدئ دا کوم بدفعلي چې تاسو کوئ نو بیا الله پاک فرمایي لعمرک انهم ستا په ژوند مې قسم ای پیغمبر علیه السلام ګوره دومره زبردست الله سبحانه وتعالی رسول پاک صلی الله علیه وسلم له دومره عزت ورکړی دی چې دا الله پاک د رسول علیه السلام په عمر باندې قسم دلته کې خوري لعمرک او په عمر ستا مې قسم ای پیغمبر علیه السلام ای محمد صلی الله علیه وسلم انهم دا قوم چې وو لفی سکرتهم دی په خپله نشه کې وو که نه یعمهون داسې کاړه وړاندو چې بس بالکل اړو یعنی بس نشه پې چړاو شوي وو چې را مېلمانه یې ولیدو لیونتوب پې راغو لکه سړی چې په نشه کې شي او بس د خولې نه بقواسات وباسي او دغه کوي نو داسې خبرې هغه ته کولې نو بیا الله پاک فرمایي فاخذتهم الصیحة نو بیا ونیول دوی لره هغه هیبتناک آواز مشرقین په وخت د نور خطو کې مشرق د طرف نه نور راخیږي اکثر نو چې کله دی ښه د کنارو نه ووته ما خو تاسو ته وایي چې د سبایي په وخت کې وختي دی ووته او چې بیا څو نور راختو نه دی د کنارو د کلو نه وتي وو او دغه وخت کې نور راختو او خلک په خپل کارونو کې چې کم دی نو مشغولو او چا چایانې پخولې او چا ناشتې کولې او چا د کار تیارې کول دا ډېر مصروف وخت که تاسو خیال کړي دا سهار ټایم دا انور چې راخیږي او دغه ټایم کې به ټول خلک د ډیوټو او د کارونو او دغه ډول نو مزدورو ته ځي نو دغه وخت کې الله پاک دی رونیوه فجعلنا عالیها سافلها اولې خو پې چغه وواله یعنی جبرائیل علیه السلام او دغه چغې سره چې کوم دی د ټولو چې کوم دی پړ مخې پرېوته او زړونه یې وچاوده او بیا په دویم کار الله پاک ورسره څه چل وکړو چې ابراهیم علیه السلام جبرائیل علیه السلام ته حکم وفرمایلو چې دا ټولو چت که او تر اسمانه یې راورسو دغه ځای نه الټه که چې د دوی دا لاندیني خلک بره شي او د بره نه لاندې شي دا ځمکه په الټه که به بالکل نو فجعلنا عالیها سافلها نو وګرځوله مونږه دا پاسنۍ برخه د ځمکې هغه ښکته او ښکتنۍ ځمکه بره یعنې الټه به وکړه پې ځمکه څنګه چې یو شی لوښې له لاندې نه اوچت کړې لاس ورته کښېږدي او داسې الټه یې راوغورځوي وانطرنا علیهم او بیا الله پاک څو قسمه عذاب دی له ورکړو یو یې پې چغه وواله بل یې پې ځمکه بره اسمان ته وخېږولو الټه یې کړه پې او بیا یې پې بل څه چل وکړو وانطرنا علیهم او بیا یې پې راوورول په دی باندې حجارة من سجیل دا هغه کاڼو د کوڅکاڼو نه چې هغه رویته کړي شوي په جهنم کې داسې زهریله کاڼو چې بس سړی به پرې ولګېدو که نه نو بس هغه به د سر نه تر ویښه پورې او بس اوبه به شو
هغه خیم بس بالکل جوړې دي او دغه عذاب بیا الله پاک د دې کوڅکانو د ابرهه باندې نازل کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نلګوت مخکې او ان فی ذلک او بشک پدې کې لآیات للمتوسمین نخدي د غور او د فکر کوونکو د خلقو د پاره وانها لبسبیل مقیم او بشک دغه کله دی په یونی غلار باندې ان فی ذلک لآیه للمؤمنین او بشک پدې کې نخدي د مؤمنانو خلقو د پاره وان کان اصحاب الایکه او بشک وو اوسیدون کی د بڼوالا لظالمین ظالمان فانتقمنا منهم پس بدل واخستل مونږ لذینا وانهما لبامام مبین او بشک دواړه کړي په کارا ولارا پراته دي یعنی د مکی خلکو ته الله پاک دا فرمایي چې دا خلک خو تاسو ور وخوي نه ملک شام ته زی راځي دا پلاره کې پراته دي تاسو تجارتی قافلې په دی باندې تیریږي راتیریږي د اردن کې دا علاقه وسن سبا راځي د لوط علیه السلام دا او دې توس بحر مردار وای دغه ځکه چې کله پر هغه دومره خطه پولوالو چې هغه کې وبروتی او هغه وبدومره بیا زهريله د هغه کانو او د هغه د غلاشونو د وجه نه دي چې په هغه کې اوس مې او چیندخه قدر تم پکې نشي پاتې کېدی یو د ساسیزم پای کې ای ته بحر مردار وای او ترخی زهر وبیدي او بددي د وجه پای کې زنده سر سوک نشتا او بس هغه سم ویل تکي پر نو الله پاک ګوره د عبرت د پاره وای دا د عبرت د هغه خلکو د پاره چې څوک په الله باندې ایمان راوړونکي دي او بل دا کلی خوې مخامخ پراتی دي په پنی غلار باندې او تاسو په دې باندې زی راځي نو دینه عبرت واخلئ الله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي او داسې ګناهونو او مصیبتونو نه مونږ الله پاک پامان کړي او یا الله مونږ ته په صحیح مانو کې اسلام باندې او په دین باندې عمل توفیق راکړي یا الله زمونږ ځاناست په خپل درگاه قبول او منظور کړي زمونږ د ګناهونو درجې دو سبب وګرځي کړه دې په معنا او په مفهوم کې زمونږ څخه کمې زیاتې شي الله معافرت وکړي په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره مؤمنان مسلمانان بیماران دي شفایا وکړي څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي د چا یا الله څه شری حاجات یا الله د خپل غیبی خزانه ورته پوره کړي او د حق والا د رزق فراغ سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې وطن او خپل زینو کې وکړي او یا الله امت مسلمه باندې څومره مصیبتونه آفتونه سره زموږ ټول یا الله ذات لری کې دفع کې او یا الله رحم کرم والا معاملې موږ سره په دنیا او په آخرت کې وکړي او په آخر کې موږ ته دا عظیم شان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم